یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو اذا قمتم هر کله چې تاسو مونږ ته د ودرېدو اراده وکړئ اذا قمتم هر کله چې تاسو ودرېږئ الی الصلاة مونږ ته فغسلوا نو تاسو ووینځئ وجوهکم مخونه خپل نو چې هر کله تاسو مونږ ته ودرېږئ نو مونږ نه وروسته خو بیا څوک مخونه نه وینځي نو معنا به دا شي چې اذا قمتم هر کله چې تاسو مونږ ته د ودرېدو اراده وکړئ اذا قمتم هر کله چې تاسو مونږ ته د ودرېدو اذا قمتم هر کله چې تاسو د ودرېدو اراده وکړئ الی الصلاة مونږ ته نو د مونږ د ودرېدو نه مخکې به فغسلوا تاسو ووینځئ وجوهکم مخونه خپل و ایدیکم او لاسونه خپل الی المرافق تر څنګلو پورې نو دلته کې دا الی په معنا د مع سره ده نو څنګلو پورې نه مع المرافق یعنی سره د څنګلو زموږ د احنافو مسلک دا دی چې سره د څنګلو یعنی دا څنګل په دې لاس کې داخله ده څنګل په لاس کې داخله څنګل به ورسره انځي کو څنګل در نه پاتې شو څنګل پورې دی وینځو نو ستا اودس نه دی شوی فرض د نه پاتې شو ځکه اوداسه کې څلور فرض دي لومبې مخ تر خپلو حدودو پورې انځل دا فرض دی مخ تر خپلو حدودو پورې نو د مخ حدود څه دي عام طور چې په کوم ځای باندې د انسان ویښته راخیږي یعنې د کوم ځای نه د ویښتو ابتدا کېږي د سر هغه حصه د بعضې خلکو سرونه ګنجاګانې هغه نه عام طور چې د کوم ځای نه د انسان ویښته شروع کېږي د دقې ځای نه راواخلي تر ځنې لاندې د تلتوړي پورې په دې اوږدو باندې او په پلنو باندې د غوږ د یوې پوسخۍ نه راوالې تر غوږ بلې پوسخۍ پورې دا د مخ حد دی نو دا ټول مخ انځل فرض دي کو په دغه حدودو کې ستانه د ویښته په برابرۍ سره لږ ځای هم پاتې شو نو اودس ته نه دی شوي فرض د نه پاتې شو چې فرض در نه پاتې شو اودس ته اونه شو چې اودس ته اونه شو مونځ دې نه کېږي نو مخ انځل دا چې کوم دی خپلو حدودو پورې انځل فرض دي لاسونه سره د څنګلو انځل فرض دي لاسونه سره د څنګلو څنګل به ورسره انځي څنګلو سره دوه فرض شو دریم د سر د څلورمې حصې مسح کول فرض دي د احنافو په نسبت باندې امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې صرف څلورمه حصه د وکړله فرض دي پوره شو لاس ترې راواغستو په سر باندې د کېښودو نه بس تا فرض پوره شو نو د احنافو په نسبت باندې د سر څلورمه حصه مسح کول فرض دي مثلا لاس ورړو ته وي لون لاس ترې راواغست په سر باندې د کېښودو فرض دي پوره شو د احنافو په نسبت باندې امام شافعي شوافع وی چې یو ویښته د مسح کړو نو مسح دې وشول زمونږ دلیل دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول عمر کې د سر د څلورمې حصې د مسح نه کمه مسح نه ده کړې احناف وایي نو زمونږ په نسبت باندې صرف څلورمه حصه مسح کول دا فرض دي د ټول سر مسح کول بیا سنت دي خو فرض صرف څلورمه حصه ده او شوافع وی کو یو ویښته دی مسح کړو نو بس مسح دې وشوه او یو روایت کې چې درې ویښته دې مسح کړو نو مسح دې وشوه او امام مالک او امام احمد بن حنبل رحمهم الله دی فرمای چې د ټول سر مسح کول فرض دي ټول سر مسح کول فرض دي خو زمون په نسبت صرف د سر څلورمه حصه مسح کول دا فرض دي خپې سره د پټاکونو انزل فرض دي څلور فرض شو مخ په حدودو پوری انزل فرض دي د مخ حدود تاسو ته وپېژندئ چې عام طور په کوم ځای ویښته راخیږي دې ځای نه راواخلي تر ځنې لاندې پورې د یو غوږ پوسکی نه تر بل غوږ پوسکی پورې دا مخ حدود دي دویم لاسونه سره د څنګلو دریم د سر د څلورمې حصې مسح کول او څلورم د خپې سره د پټاکونو نو د احنافو په نسبت باندې څلور فرض دي او د بعضو امامانو په نسبت باندې شپږ دي او د بعضو په هغې باندې اووه دي خو زمونږ په نسبت باندې څلور فرض دي نو الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اذا قمتم هر کله چې تاسو مونځ ته د ودرېدو اراده اذا قمتم هر کله چې تاسو د ودرېدو اراده وکړئ الی الصلاة مونځ ته فغسلوا نو ووینځئ وجوهکم مخونه خپل و ایدیکم او لاسونه خپل الی المرافق سره د څنګلو وامسحوا او مسح وکړئ برؤوسکم په خپلو سرونو باندې نو زمونږ په نسبت باندې څومره مسح فرض ده د سر څلورمه حصه مسح کول
فرض دي او ټول سر مسح کول دا سنت دي. فرض دي وکړو سنت ته پکې عمره وسته. خو په دې کې یو احتیاط ضروری دی. اکثر زنانه چې کله مسح کوي نو تاسو به چې لیدلی په سر باندې لوبټه پرته او لوبټه د سر سره بوزي شاته بیا لوبټه راولي په سر باندې، نو په دې صورت کې مسح ونشوله ځکه مسح په سر باندې کول فرض دی، په لوبټه باندې نه. یا د بعضې خلکو د وړه ټوپۍ په سر جالیداره دا ټوپۍ د دې لاس سره په شا باندې بوزي دسې واپس یې راولي مسح وشوه. مسح نه ده شي، مسح تا په ټوپۍ وکړه، مسح تا په لوبټه باندې وکړله. نو زنانه اکثر په دې دغه کې خطای کې مبتلا پوهه کول پکاري چې د سر نه به لوبټه کته کوي مسح به د سر کوي ځکه سره مسح په سر باندې په لوبټه باندې نه ده. تا په لوبټه باندې مسح وکړه ستا مسح ونه شوله چې مسح دې ونه شو فرض د نه پاتې شو، چې فرض د نه پاتې شو اودس دې ونه شو، چې اودس دې ونه شو مونځ اډو کېږي نه. او بلکې د بعضو اگر چې په دې کې د فقهاو اختلاف دی، خو بعضې فقهاو یو مضبوط جماعت دې طرف ته تللی دی، د هغې دا رایې ده چې کو یو سړي بغیر د اودسه قصدن عمدن سجده ولګوله په ده باندې ښځه طلاق کېږي، نکاح یې ماتېږي. نو دې کې احتیاط کول پکار دی. اکثر زنانه هغه ناخون پالش غونده کې ولګوي یا په لاسو باندې ایل پې لګېدلي سمدبان پې لګېدلي، نو دغه لرې کول ځکه د دې د لاندې اوبه نه ځي یا مضبوطه ګوتۍ ده، نو دا ګوتۍ تول را تول چې د دې د لاندې اوبه لاړې شي، نو که اوبه لاړې لا نړې نو چې کوم دی لاس تر نه پاتې شو فرض د نه پاتې شو، چې فرض پاتې شو اودس ته ونه شو، چې اودس ته ونه شو نو بیا اودس ته سجده لګوي ګنهګارېږي او مونځ دې ونه کېږي. نو دې کې ډېر احتیاط کول پکار.